بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو اوریدونکو او کتونکو دوستانو السلام علیکم. زه یم هومیوپیتک ډاکټر ولی خان او دا وخت زه د خپل کلینیک زید هومیوپیتک کمپلیکس چوټا سمرباغ حاجی لونګ باجوړ نه تاسو ته مخاطب یم. زمونږ د نن موضوع ده د خونیسا د رګ درد یعنی شیاټک پین. خونیسا رګ څه ته وایي، د دې څه علامات دي، څه وجوهات دي، په کوم خلکو کې دا بیماری زیاته راتلی شي او د دې بیماری د وجې نه په انسان کې نور څه پیچیدګۍ یا مسلې راتلی شي. د خونیسا د رګ درد په اصل کې دا زمونږ په لاندې ملا کې درد کیږي او د کوناټو په سایډ باندې لاندې خپې ته دا درد ځي. دا درد علامات په مختلف خلکو کې مختلف وي. چاته په کوناټي کې درد کیږي، چاته د کوناټي نه د زنګانه پورې درد کیږي او چاته بیا په ټوله خپه کې درد کیږي. په اصل کې دا د خونیسا رګ چې دی دا زمونږ د لاندې ملا کوم ته چې مونږ نری ملا وو په هغه کې دا زمونږ د ملا د مهرو د لمبر ورټیبرا L4 او د L5 نه د S1 S2 S3 او S5 نه دا نرو یعنی دا اعصاب راوځي کوم ته چې مونږ په پښتو کې رګو او دا لاندې د کوناټو په سایډ باندې دواړو خپو ته لاندې ځي. دا په انسان کې د ټولو نه اوږد او ټولو نه پیړ رګ اعصاب دی. د دې اعصاب موټایی چې دا تقریبا 2 سانتي میټر ده او د دې اعصاب کار دا دی چې دا زمونږ د خپو پټې چې کوم دی هغه کنټرول کوي او زمونږ په خپو کې د سنسیشن یعنی د حساسیت ماده پیدا کوي چې زمونږ خپې په دې باندې پوهیږي چې درد خپه درد کوي که نه کوي، موسم یخ دی ګرم دی یا زمونږ په خپه باندې څه شی رواني نو هغه احساس مونږ ته راکوي. د ماهرینو مطابق په ټوله دنیا کې تقریبا 40% خلک چې دي هغه د دې بیماری ښکار دي او ماهرین دا هم وایي چې تقریبا 40% خلک په خپل عمر کې خامخا د دې بیماری د وجې نه بیماریږي او د دې بیماری ښکار کیږي. د دې بیماری علامات چې دي هغه مختلف دي، په مختلفو خلکو کې مختلف علامات دي، خو چې کوم مین علامات دي او په ډیرو خلکو کې دا علامات وي نو هغه علاماتو کې زمونږ د نری ملا نه سخت درد کوم ته چې مونږ شوټینګ پین وو دا درد زمونږ د نری ملا نه شروع کیږي د کوناټو په سایډ باندې او لاندې خپې ته ځي. بل علامات د دې بیماری دا ده چې په دې کې خپه وده کیږي او بل علامات یې دا دی چې چاته دا د خونیسا د رګ بیماری وي نو هغه ته به په هغه خپه کې په کومه خپه باندې چې دا رګ بیماری وي په هغه کې به ورته داسې محسوسیږي لکه په غوښه کې چې څوک ستن یا میخونه منډي او عام طور باندې دا په خپه کې او په غټه ګوته کې دا محسوسیږي. د خونیسا د رګ درد چې دی دا په انټنسټي یعنی په شدت کې دا ویری کیږي. په ځینې خلکو کې دا رګ دا درد تیز وي، په ځینو خلکو کې دا درد چې کوم دی هغه سلو وي، خو عام طور باندې دا درد چې کوم دی د ډېر زیاتې ناستې سره دا درد سیوا کیږي. په بعضې خلکو کې دا درد جلندار وي یعنی هغه داسې محسوسوي چې هغه خپه یې سوځي. بعضې خلکو ته دا درد داسې محسوسیږي لکه په خپه کې چې کرنټ پاس کیږي او بعضې خلکو ته داسې محسوسیږي لکه څوک چې د غوښه په غاښونو باندې شوکوي، هغه ته مونږ ګنیوینګ پین وو. د بعضې خلکو دا درد چې دی دا د ټوخي، پرنجي، خندا یا د جاورې ساه اخیستلو سره دا درد سیوا کیږي. د بعضې خلکو درد چې کوم دی دا د ګاډي کې د سفر نه، د ګرځېدو نه، د ناستې پاستې نه د دې سره هم سیوا کیږي او خاص کر چې د خونیسا د رګ بیمار وي نو چې هغه ډېر ټایمه پورې ناست وي او بیا پاڅېږي نو د هغه دا درد چې کوم دی هغه سیوا کیږي. د دې خلکو درد چې کوم دی دا د مخکې ترته د ټیټېدو سره او د وزن اوچتولو سره هم سیوا کیږي. بیا چې چاته د خونیسا د رګ درد وي نو د بعضې خلکو په کومه خپه کې چې درد وي نو هغه خپه ورته یخه محسوسیږي. د بعضې خلکو درد د شپې زیات وي، د بعضې خلکو درد د ورځې زیات وي، د بعضې خلکو درد چې کوم دی هغه د یخ موسم کې سیوا وي، د بعضې خلکو درد چې کوم دی هغه په ګرم موسم کې سیوا وي. بعضې خلکو ته درد نه وي خو خپه یې کمزوري وي، خپې یې کمزوري وي او چې کله دا ګرځي نو خپه پرې درنه شي او بیا د ګرځېدو قابل نه وي، هغه لږ ساعت یې کیني او بیا روان شي. یعنې چې کله دا ګرځي نو هغه خامخا په یو ځای کې دمه کوي او چې کله دمه شي نو بیا دوباره دا بیمار چې کوم دی هغه ګرځي. د دې بیماری مین وجوهات چې کوم دي د ټولو نه غټه وجه چې ده هغه
سلیپ ډسک دی یا هارنیټډ ډسک دی او 90% وجه د خونیسا د رګ هغه د سلیپ ډسک دی یا هارنیټډ ډسک دی. د هارنیټډ ډسک یا د سلیپ ډسک مطلب دا دی چې زمونږ په ملا کې چې کوم مهرې دي نو هغه مهرې د دوو هډوکو نه جوړ دي او دغه دوو هډوکو په منځ کې یو ډسک وي کم ته چې مونږه کارټیلیج وو یا ورته مونږه کرچانې هډوکې وو نو د څه وجې نه که څوک وران کیني پاڅېږي یا راولېږي یا په ملا باندې وهل وخوري یا اکسیډنټ وکړي یا که داسې ماشومان وي واړه واړه وي ورسره په غېږ کې ورسوي او هغه شوخیانې کوي کله یو طرف ته ځان اړوي او کله بل طرف ته ځان اړوي نو د دغه دوو مهرو په منځ کې چې کوم کرچانې هډوکې وي دا یو طرف ته وځي او د دغه وتو د وجې نه چې کوم خواته د خونیسا د رګ کم اعصاب دي نو په دغه باندې پریشر پریوزي او د دغه وجې نه موږ بیا د خونیسا د رګ درد محسوسو. د دې نه بله دویمه غټه وجه چې دا هغه ته موږ لمبر سپاینل سټینوسس وو په دې کې زموږ په نری ملا کې چې زموږ کم سپاینل کارډ دی هغه تنګ شي او د خونیسا په رګ باندې پریشر اړتي او د دغه وجې نه هم موږ درد محسوسو. بله غټه وجه چې دا هغه ته موږ سپینډولو لیسټیسس وو په دې کې زموږ په مهرو کې چې کم ډسک وي د مهرو د دوه هډوکو په منځ کې چې کم ډسک وي کم کرچانې هډوکې وي نو هغه مخې طرف ته لږ سلیپ شي او چې کله دا سلیپ شي نو خواته چې کم د شیاټک نرو وي نو هغه داسې پنچ کې وینیسي نو د دغه وجې نه هم درد محسوسیږي. د دې سره سره که چېرته په سپاینل کارډ کې ټیومر وي رسولی وي نو دا هم د خونیسا د رګ د جوړېدو سبب جوړیږي. د دې نه علاوه ولیده یا په ملا باندې وهل دغه قسم مسلې چې دي دا هم د خونیسا د رګ د درد سبب جوړیږي. بیا هغه خلک چې هغه په ډېر ټایمه پورې په یخ ځای کې او په نمجین ځای کې ناست وي نو هغه ته هم د خونیسا د درد مسله جوړیږي خاص کر زمونږ سټوډنټان چې دي په سکولونو کې خاص کر سرکاري سکولونو کې یا د مدرسې طالب العلمان یا داسې نور پیشې والا چې هغه ډېر ټایمه پورې په یخ او په لمده ځمکه باندې ناست وي نو د هغې د وجې نه هم د خونیسا رګ جوړیږي. د دې نه علاوه څو چې د ناستې کار ډېر وي لکه ډرایوران حضرات او اوږده سفرونه کوي نو په هغه کې هم د خونیسا د رګ راتلو چانس زیات وي او جوړیږي پکې. که څوک غټ وزنونه اوچتوي یا څوک تود سوړ شي یا هغه زنانه چې هغه د جامې وینځي هغه ته موږ واشر ومن نو په دې کې هم د خونیسا د رګ پیدا کېدو چانس زیات وي. څوک تود سوړ شي او په زنانو کې چې کله زنانه حمل وي نو د پریګننسي په دوران کې د 50 نه د 80% زنانو ته د ملا درد هم وي او دا د خونیسا رګو ته هم پیدا کېدی شي. د دې نه علاوه یوه وجه پیریپارمس سنډروم دی څنګه چې ما مخکې وویل چې زمونږ د ملا هډوکی چې دی دا د کوناټو د هډوکو سره په یو پټه باندې ټچ وي هغه ته پیریپارمس مسل وی او زمونږ د خونیسا نرو چې دی دا دغه پیریپارمس مسل نه پاس کېږي او لاندې خپو ته راځي نو قدرتي طور باندې په دا کې کنټرکشن کېږي دغه مسل چې کله کنټرکټ شي د پیریپارمس مسل نو دا هم په خونیسا رګ باندې پریشر ورځي او دا د درد سبب جوړیږي. د خونیسا د درد په هغه خلکو کې زیات چانسز وي د چا عمر چې د 150 کال نه 40 کالو په منځ کې وي ځکه چې په دې وخت کې انسان اکټیو وي او مختلفو کارونه کوي ګیمونه کوي رننګ کوي سایکلینګ کوي دغه شانې وزنونه چوتای خدمتونه کوي نو دغه وجه نه کېږي. بل د ناستې کار چې څوک زیات کوي یا زیات وزنونه چوتای نو هغه خلکو کې د دې چانسز زیات وي. څوک چې د شوګر بیماران نو شوګر بیمارانو کې د بیماری زیات راتلی شي زنانو کې د حمل په دوران کې زیات راتلی شي. څوک چې سیګریټ زیات څکي او وزن چې چا زیات وي نو په خلکو کې راتلی شي. د دې بیماری بیا مختلفې پیچیدګۍ دي مثلا د دې بیماری د وجې نه نورې پیچیدګۍ په انسان کې هم راتلی شي. مثلا که چېرته ستاسو په د خونیسا د رګ بیمارانو یا ستاسو په دواړو خپو کې علامات یعنی درد ظاهر شو یا خپې موده کېدې نو دا یو ایمرجنسي کیس دی او فوري علاج کول پکار دي. یا که چېرته ستاسو تشې میتیزې پرې شوې او د ډکو میتیزو احساس ته نه کېده نو دا هم ایمرجنسي کیس دی د خونیسا د رګ د وجې نه کېږي بیا هم تاسو ته فوري علاج کول پکار دی. یا تاسو ته سیکشوال ډسفنکشن وشو مطلب مردانه قوت کې کمی راغلی یا پکې څه مسله راغله نو دا هم یو ایمرجنسي کیس دی او تاسو ته بیا فورا علاج کول پکار دي.
د دې نه علاوه که چېرته ستاسو خپې مړې کېږي، تاسو ګرځئ او ستاسو خپې مړې وي او مزل نه شئ کولی څه ځای پورې لاړ شئ او بیا کېنئ او بیا ځئ، نو دا هم ایمرجنسي کیس دی او د دې فوري علاج کول پکار دي. د څوک چې د خونسا بیماران وي نو هغو له پکار دی چې هغه د ټیټي کار دی نه کوي، د وزن کار دی نه کوي، په هموار سطحه دی سملي. او د خونسا دا رګ چې دی دا داسې عام رګ نه دی کوم کې چې وینه ګرځي راګرځي، او زمونږ زیات خلک چې دي هغه د دمګرو له ځي یا داسې خلکو له ځي چې هغه رګ ورله ووایي او وینه ترې راوباسي یا هغه ورته ووایي چې د دې نه نو راوتلی. نو دا داسې بیماري نه ده، بلکې دا یو نرو دی، یو اعصاب دی، او د دې د وجې نه د خونسا رګ راځي. او مین وجه چې کوم ده تاسو ته ما وجوهات وویل چې دا د ملا د مهرو وجه ده. کله چې په ملا په مهرو کې مسله راشي نو دا بیماری راځي. نو که تاسو چېرته هم د خونسا د رګ بیماران وئ نو تاسو مستند ډاکټر ته ځئ او خپل چیک اپ کوئ. په ایلوپیتھک طریقه علاج کې د خونسا د رګ واحد علاج چې دی هغه اپریشن دی، خو په هومیوپیتھک طریقه علاج کې د خونسا د رګ که د هرې وجې نه وي چې کازې کم وي نو بهترین علاج موجود دی. د یوې میاشتې یوې نیمې میاشتې د علاج سره انسان بالکل ښه کېدی شي او نارمل حالات ته راتلی شي. نو که تاسو چېرته په خپله د خونسا د رګ بیماران وئ یا ستاسو خپلوان بیماران وي یا ستاسو په چاپېر کې څوک بیماران وي نو د اپریشن کولو نه مخکې د یو ځل ضرور هومیوپیتھک علاج وکړي. انشاءالله الله پاک به تاسو له شفای کامله درکړي.